نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين صدق الله العظيم. سورة الأعراف نهم پارا یوسل پنزسل ویختم نمبر آیت دی. د دې آیاتونو د مخکې آیاتونو سره ربط او مناسبت دی. په مخکې آیاتونو کې موسی علیه السلام سره د کتاب ملاوېدو وعده بیان شو. اوس په دې آیاتونو کې موسی علیه السلام ته د کتاب ملاوېدل ذکر کیږي. موسی علیہ السلام په کوه طور کې الله رب العالمین ورته تورات ورکړ په تختو باندې لیکل شوی. اوس دا کومې تختې چې لیکل شوی دا تختې د سوي نو په دې باره کې مفسرین دو درې اقوال ذکر کړي. یو قول دا ذکر کړي چې دا تختې د شنو زمرد وي. دویم قول بعض علما فرمایي چې دا تختې د کاڼي تختې وي. دریم قول علما فرمایي چې دا د جنت د بیري د لرګي تختې وي. د جنت د بیری د اوچ بیری د لرګي تختې وي. دا تورات لیکل شوی په دې تختو باندې. بیا د تختو په تعداد کې هم د مفسرین اقوال. یو قول دا دی چې دا تختې چې تورات په ملاوېدو دا 10 تختې وي. دویم قول دادی چې دا تورات په ملاوېدو دا تختې ووي. او دریم قول دادی چې دا تختې ملاوېدي دا 2 تختې وي چې تورات په لیکل شوی. بیا په دې تختو باندې دا تورات لیکل چو. شیخ التفسیر علامہ ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ ذکر کئی چې د دې په باره کې څه قسم ارشاد نه دی نقل چې په تختو لیکل الله پاک بذات خود کړو یا فرشتو کړو. هیڅ قسم قول د دې په باره کې نه دی بیان شوی. خو په تختو باندې تورات لیکل شوی موسی علیہ السلام ته ملو شو چې په دې تختو باندې کوم احکامات د ضرورت مطابق په دې باندې مسائل الله پاک دې ته ذکر کړو. الله جل شانه موسی علیہ السلام ته فرمایي چې دا احکامات خپکلک باندې ونیسه او خپل قوم ته حکم وکړه چې په دې تورات باندې عمل وکي. زکا پدی تورات باندې عمل کول د ربي ذمہ داری وو. او بیا الله رب العالمین فرمایي چې د عبرت په توګه تاسو توجه د نافرمان خلقو کورونه وخی. اوس د نافرمان خلقو کورونه د چا کورونه؟ مفسرین حضرات فرمایي چې یو قول دا دی چې دین مراد د فرعونانو کورونه دي
چې دا الله رب العالمین نا فرمانو نو داغي انجام بدوی وګوري کورونه به وګوري عبرت په واخلي او دویم قول دا دی چې دی پلار باندې ځي نو د سمودیانو کورونه پلار باندې راځي هغه به وویني نو عبرت به حاصل کی چې د صالح علیه السلام قوم الله پاک هلاک کړو نو دوی به د نافرمانۍ نه ځان بچ کړي. بیا الله جل شانو فرمایي چې په دې تورات باندې په احکاماتو زما باندې کم خلک چې تکبر کوي هغه ایمان نه وروړي. ہر قسم معجزات ہر قسم ہدایات کبھی تخکارش ایمان نہ او متکبر خلق د سرکشی او د گمراهی پلار باندې صحیح رواني دا زکات چې دې الله پاک د آیاتونو تکذیب کوي او دې د خپل آخرت او د دین د تیارې نه غافل دي لیکن د دې انجام په آخرت کسی چې دې الله رب العالمین سره کله ملاقات کې نبی سره په عمل نامه کې سني د نیکه سيزونه په دې سره بیانې نو دوی ته د خپل بد عمل مطابق بدله ملوش. نو معلومه دا شو چې الله رب العالمین په آیاتونو په احکامات باندې ایمان راوړل دا یوازې د مسلمانانو ذمہ داری نه ده بلکې د موسی علیہ السلام د قوم ذمہ داری هم ده چې چا بیا ایمان راوړ او د موسی علیہ السلام پر کیتیا یا وکړه الله رب العالمین هغه ته نجات ورکړ او چا چې ایمان نه وروړو یا د الله رب العالمین مخالفت او د موسی علیہ السلام نافرمانی وکړه الله جل شانه یې هلاک نو الله جل شانه فرمایي وكتبنا له في الالواح ام لکلو د موسی علیہ السلام د پاره په تختو باندې من کل شیء هر یو سیز موعظه نصیحت وتفصيلا وتفصيل لكل شيء د هر یو سیز فخذها بقوه پس من حکم کو موسی علیہ السلام ته جتدا انسا په قوت او په مضبوطیا باندې وامر قومك اتوكم کړه د خپل قوم ته یاخذو باحسنها چې دې اونې سي دي تورات تر په طریقې سره سوريكم دار الفاسقين زرد چې زبوخم تاسو تا کورونه د فاسقانو ساصرف عن آیاتی الذين زرد چې زبواړو د خپل آیاتونو نه د خپل آیاتونو د پوهینا الذين كسان يتكبرون في الارض بغير الحق اذ تکبر کی فزمک کی پناہ قبات وان يروا كل آیه لا يؤمنوا بها او کچری دوی ویني هر قسم معجزه او نخا ایمان نروړي دا متکبر خلق پدی آیاتونو د الله وان يروا سبيل الرشد او کچری ویني دوی لار د هدایت لا يتخذوه سبيلا دين نسيدي لا لا درهنمائي دبارا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا او كچردي اويني لا رد سرکشو د گمراهي ندي نسيد غلا ربني ورسرا ذلك الاولد الذي ذاقنا بانهم بشكدي چري كذبوا بآياتنا دي تكذيب کړو زمون د آیاتونو وكانوا عنها غافلين وديود من داياتنا غافل ونا خبر والذين كذبوا بآياتنا او کسان چې تکذیب وکړو زموږ د آیاتونو ولقاء الاخرة او د ملاقات د آخرت نه انکار وکړو حبطت اعمالهم برباد شو د دوی عملونه هل يجزون الا ما كانوا يعملون دی دا بدن ملاویږي مگر د دوی د عملونو چې دی دنیا کې څومره اعمال کړي دا غي بدل دوی ته بیا ملوش واخ